زه به درته وایم چې د پی ډي اے افسران چې په هغې کې د پی ډي اے ډي جي، د پی ډي اے ډایرکټرز، د پی ډي اے نور چې کوم د کنټرولر، دا ټول افسران په خپله دې وخت کې په ډیچې کې اوسېږي. یعنې د کومې منصوبې چې هغوی په خپله شروع کړې ده، د کومې منصوبې په خپله والي وارث دی، د دې مثال بالکل هغه شانته دی لکه د سرکاري سکول استاد چې په خپل بچی پرایویټ سکول ته بوځي. دی وجې نه د پی ډي اے خلک په خپله نه په حیات آباد کې دی وخت کې اوسېږي، نه په ریګي کې اوسېږي، بلکې هغوی دا ته ما وویل چې چېرته اوسېږي، هغه په ډیچې کې اوسېږي. اول ته ځانونه کورونه جوړ کړي ځکه چې هغې په ډېر لږ وخت کې هغه خپل سیز ډیولپ کړی دی. پېښور نیو ویلي دوی په نوم باندې یو نوی ښار تاسو ته پته ده، په تېر دور محمود خان صاحب په دور کې جوړ شوی و، په بو سایډ نه د کوم چې د چمکنو سره داسې د وړه سوریزو سایډ ته دی. دې وخت کې به تاسو حیران پاتې شئ چې دغه منصوبه تر اوسه پورې دا الیمین ګنډاپور صاحب وایي چې هغه خو اډوونه هسې ګپې د خلکو سره لګولی دی. یعنې دا منصوبه اډوونه زموږ صحافیانو ته هم په هغې کې ښه ټیک ټاک ویلی شوي چې تاسو ته پکې پلاټونه درکوو، هغه وویل چې دا منصوبه اډوشته بیا هم د سره د دې وجې نه د دغه پېښور نیو ویلي چې کوم دی د هغې منصوبې د پی ډي اے د نااهلۍ د وجې نه هغوی نه واخیست او هاوسینګ ته یې ورکړه چې اوس هاوسینګ نه هاوسینګ ډپارټمنټ چې کوم دی چې اوس تاسو وکئ. ټیک شلو. پی ډي اے کې اوس هم په 2025 کې ستا چې کوم الاټمنټ لیټر دی دا مینول دی، یعنې تا ته په ګوتو لیکل کوي، تا ته د کمپیوټرایز کاغذ څه دغه نشته دی. د دې نه تاسو د پی ډي اے د نااهلۍ به معلوم شي. په پی ډي اے کې افسران کومې کې ته ویلي نو په پی ډي اے کې یو کس د مالی په حیثیت برتی شوی دی وخت ډایرکټر دی. په پی ډي اے کې دی وخت کې د یو 17 ګریډ افسر داسې دی چې هغه تعلیم دی وخت کې هم میټرک دی، یو مالی برتی شوی اوس ډایرکټر دی. ټیک شو. او په پی ډي اے کې یو بل داسې افسر دی ډایرکټر دی چې هغه په ډایرکټر خو ته نه شي، په 17 ګریډ افسر دی چې هغه میټرک تعلیم کړی.